د کوزدر تلاش شمشي خان او کس ویلیج کونسل پی ټی آی کارکونانو د دې په کلو کې بجلی سکو اوبو تعلیم او خصوصي توګه ګیس فراهمۍ کې نظر انداز کولو تقامی اسمبلی غړي محبوب شاه او صوبایي اسمبلی غړي وزیر اعلی مشیر شفیع الله خان په کارکردګۍ ټکونه کړي دي او دړکې ور کړی دا چې کچره په یو هفته کې د دې مسلو د حل لپاره رابطه ونکړې شو نو دوی به په سړک په احتجاج مجبور شي د سلسله کې شمشي خان کې دا اورنګزیب خان په مشرۍ کې تحریک انصاف د ذمہ دارو کارکونانو غونډه تابع وشوه غونډه ته د وینا په وخت نور پرس خان فخر عالم خان بلال بخت نثار اورنګزیب خان راحت فاروقي او نور وینا وا چې د دې په کلو کې د بجلی د ستنو ترانسفارمرو کمې سکوبو نشټواله کچا سړکونو پخلو په شمول نور ډېری مسلې حل طلب دي په تیر درې کال کې کالج جوړ شو نسکول او نه د دې مسلې حل شوې وینا کوونکو وویل چې نوکرۍ خرڅېږي خلک په رزق پورې حیران دي او امینه په خلکو د ګیس پایپونه اخلي نور وینا کوونکو وینا وا غټ خلک د خپلو کې جوړلی د کل سرکار به برالي په مایم په پیسو خرڅي بدایم په پیسو خرڅي باغ سړیم په پیسو باندې خرڅي زمون یو ویژن د کرپشن خلاف دی زمون ویژن چې کوم دی د مورثي سیاست نه هټ کرو مونږ په دې کې امن غوښتو ترقی غوښتو انصاف غوښتو میډ غوښتو د تحریک انصاف غوښتو په سوسنی کې نظر د خپل علاقې خبره وو نه ام ان ایمریټ کوي نه ام پی ایمریټ کوي ورشه په اداره کې ماته یو اداره صحیح خو دا صحیح روانه ده یو اداره خو دا په میریټ باندې کار کوي خو په دې ټیم کې د مبوشا وکیل او دغه بیا خو نشم جوړېدی خو تاسو ټولو ته به دا ووایم چې دا د تلاش د شمشي خان دا ګیس د دې دا ټي بي ایس یا دا لږ غوندې پایپ دا د اورنګزیب خان او زما کمال دی چې موږ تلي وو دا به مبوشا باندې موږ په اوس زور باندې منظور کړی دی زمونږ د نوکریانو په حواله سره د ټولو نه غټ کرپشن په نوکریانو خبره چې دغه د ګیس ته د ګیس ته پیپ ته دغه زما خو دغه سجیشن دی چې مونږ د 4 انچې پورې کم لګېدلی دی ابه لګېدلی هغې نه اخوا چې څومره لګېدلی مونږ راوباسو درې کو دی وویل چې که دې ته د جنکو کالج او ګیس فراهمي یقیني نه شوه نو احتجاج به کوي د اورنګزیب خان راحت فاروقي او سردار حسین وینا وه محبوب شاه صاحب په خپل حلقه کې مسلسل لګیا دی خصوصا په ادینزو کې د بجلی په مد کې د ګیس په مد کې د روډز په مد کې کارونه شروع دي او خصوصا تلاش او بیا شمشي خان چې دا اګنور کړی دی جمعې ورځ مونږ فاینل ډیټ ټاکلی که د هغې پورې سره ریسپانس راغی ټیک ته کرا نغی نو بیا به د شمشي خان دا پوره جوماتونه د جمعې په ورځ به مونږ اعلان کوو دا ټول خلک به په دې روډ راوباسم انشاءالله محبوب شاه خلاف به مظاهره کوو شویش ته چې یاره ام ان صاحب خپل فنډ چې دی هغه تقریبا 80-90% چې دی ادینځۍ کې استعمال کو او دلته کې ټک کار نه راکړی نو دا یو حقیقت دی مونږ د دې ځایي نمایندګان یو او ورکران یو مونږ چې دی نو دلته کې د خلکو ته مخامخ کېږو او دوی فیس کوو نو دا انتهایی یو ډېره غټه ایشو ده مونږ چې دا کوم نن میټینګ وکړو په دې میټینګ کې مونږ ډېر په ډیټیل سره خبرې وکړې نو ان شاء الله مونږ یو هفته ټایم څنګه چې د ملګري ویله یو هفته ټایم چې دنه مونږ چې دنه هغه ورکړه دی او د هغې پورې که سهل د دې خبرې راووتو نو ښه پخه او که فرض کړو راونه وتو نو بیا به د دې علاقې د خلک به زموږ سره راسره او ان شاء الله مونږ به راوځو زمونږ وایي صرف شمشي خان حلقه ده چې په دې کې هیڅ ترقیاتي کار ونه شو نو مونږ د خپل ام ان ای او د ام پی ای د دغې په باره کې مونږ راغلي د دې میټینګ هم کال کو مونږ چېرې ترقیاتي کارونو په دې کې مونږ ترقیاتي کارونه مونږ ونه کړه او یا مونږ ترقیاتي کارونو کې شمار نه کړو نو مونږ به دې خلاف نور مزید کاروایانې کوو نو زمونږ مشران چې کوم پلان تیار کړی دی د هغې نه پس به یو هفته پس به نور هغه خپله مخکې دغه به کوو کارکونانو د تلاش بایپاس کار سر ته رسولو غوښتنه هم وکړه محمد اسرار خیبر نیوز تلاش کوزدر